دایره کې موږ ویلي وو که نه چې په هغې کې یو محور وي په کره کې یا په دایره کې او هغې د محور هغې طرفین چې کوم وي هغې ته قطبین وي ټیک ده او په دغې دایره کې یا په دې کره کې قطر وي نصف قطر رداس ورته وي دا وي پکې دننه پکې یو مرکز وي په کره کې دا څیزونه دننه دي که نه ټول نو دا ځمکه چې ده د دې ځمکې دوی یو تصویري خاکه یو فرضي خاکه پیش کوي دا ګلوب چې دا د کره ارض یو هغه تصویري خاکه ده یو صورت دی یو شکل دی د اسانۍ دپاره چې کره ارض موږ وپېژنو نو د هغې نه هغه اظهار یې د هغې ټولې کره ارض کړی په دې ګلوب سره په دې نقشې سره ټیک ده نو په دې کره ارض کې هم یو محور دی یو محور پکې اوس هغه داسې نه چې ته یې ولټې او هلته یو غټ لوړ پروت وي یا د اوسپنې یا د لرګي هېڅ شی پکې نشته خو یو محور په هغې کې فرض دی ځکه چې هغه په ځای حرکت کوي که نه او کومه کره چې په ځای حرکت کوي نو په هغې په منځ کې هغه محور وي ټیک ده نو چې دغه محور دی نو د دغې محور دی دواړو طرفینو ته هغه قطبین شو د ځمکې دغې دواړو قطبینو ته یو ته قطب شمالي وي او بل ته قطب جنوبي وي ټیک ده هغې ادا دي لکه دا یې قطب شمالي دی او دا یې قطب جنوبي دی ټیک ده او د دې په منځ کې خو شته نه او په دې منځ کې ته فرض کړه چې یو لښته پکې تللې ده او دې طرف ته هغه یې راوتې ده ټیک ده نو دغه یې هغه محور شو دا یې څه شو هغه محور شو په دې قصه باندې پوه شوې که نه اوس په دې کره ارض باندې د شمال نه تر جنوبه یعنی شمالن جنوبا دقه رنګې چې دا شمال شو دا جنوب شو دا مشرق شو دا څه شو مغرب شو شمالن جنوبن هم په دې باندې خطوط یا دوایر دا فرض کړلی شي دا ٹھیک شوله دا راغلی دي که نه دې ته ته دایره هم ویلی شي خط ورته هم وایي که د دې ځای نه راواله دې ځای پورې شماره جو خط دی او که د دې ځای نه واله دې شي شماره بیا دې راځي جو بیا دایره ده نو په دې باندې خاص دوایر شمالن جنوبن فرض کړلی شوي دقه رنګې شرقن غربن پې هم فرض کړلی شوي خو دا شمالن جنوبن چې کوم دوایر یا خطوط د دوایر چې فرض کړلی شوي نو په دې کره ارض دغه ټول دوایر عظیمه دي دا ټول څه دي دوایر عظیمه دي په دې قطبینو یو بل کراس کوي بیا یو بل له مخې ته او دا شرقن غربن چې کوم فرض کړلی شوي دي کوم دوایر یا کوم خطوط نو دې کې فقط یو دایره عظیمه ده یو دې کې به په اسانه وپېژندل شي دا یو پکې دایره عظیمه ده او دا نور څه دي دوایر صغیره دي پوه شوې عظیمه صغیره هغه تعریف هم پېژندلی او که نه چې دایره په منځ بلکل نیمه جدا دایره عظیمه ده چې کره یا دایره په منځ نیمه او چې نه په منځ نه نیمه جدا صغیره ده پوه شوې نو په دې باندې دا شرقن غربن چې کوم دوایر فرض کړلی شوي دې ته وایي دوایر د طول البلد دوایر د طول البلد او دا شمالن جنوبن خطا شو شمالن جنوبن چې او دا شرقن غربن چې کوم دي چې یو پکې دایره عظیمه ده نور ټول دوایر صغیره دي دې ته وایي دوایر د عرض البلد یا خطوط د عرض البلد خطوط د عرض البلد ٹھیک ده دا مونږ له دا عرض البلد والا راله بیا دا ځمکه تقسیموي شمال ته او جنوب ته دی شرقن غربن ځمکه تقسیم کی شمال ته او جنوب یعنی د دې دایرې نه په دې خوا شمال دی په دې خوا څه دی جنوب دی او دا شمالن جنوبن چې کوم دوایر دي نو دا ځمکه تقسیموي شرق غرب ته مشرق مغرب ته دا یو دایره جوړه شوې که نه دا یو طرف یې مشرق شو بل طرف یې څه شو مغرب شو شمالن جنوبن چې کوم دی هغې ته وایي دوایر د طول البلد
یا دې ته په انګریزي کې وایي لانګیچیوډ. ټیک ده. او دا د ځمکه تقسیموي مشرق مغرب ته، او دا شرقن غربن چې کوم دوایر دي دې ته په انګریزي کې وایي لیټیچیوډ. او دا د ځمکه تقسیموي شمال ته او جنوب ته. په دې باندې پوه شو؟ اوس په دې کې دا شرقن غربن چې کوم دوایر دي عرض البلد والا، ٹھیک ده، په دې کې یو دایره عظیمه ده او دا باقي ټول دوایرې صغیره دي. دا دایره عظیمه چې ده نو دغه بیا دوی مبدا د ټولو عرض البلد وګرځوله. هر شي کې مبدا منتها وي که نه، غیر متناهي خو څه نه دي، خو ټول کې مبدا منتها به وي که نه. نو مبدا د دې تمامو عرض البلدو هغه دوی څه وګرځوله، دا دایره عظیمه. دا پکې یک یوازې وه که نه، دا نورې خو ټولې صغیرې دي. نو که یو کس وایي چې دا صغیره مبدا ګرځو، دا بل وروره دا ګرځئ، دا بل ولې نه ګرځئ، که دا ګرځئ نو دلته چې دا ولې نه ګرځئ، بل ولې نه ګرځئ. نو په دې یو باندې دوی اتفاق راغی. نو دا یې د ټولو څه وګرځوله، مبدا وګرځوله. ٹھیک ده. او د دقې په بنیاد بیا نقشې هغه اساس کړي، هغه یې جوړې کړي. ٹھیک ده. بیا د دې خط استوا او د دې نوم د خط استوا ورکو. څه نوم یې ورته ورکړو؟ خط استوا. لکه په دې نقشه کې دا یې وجه ده. پوه شوې؟ اوس د دې خط استوا نه تر دې عین شمال قطب شمالي چې ورته وایي، او دا قطب جنوبي دی، نه دي دا قطب شمالي دی او دا قطب جنوبي. د دې خط استوا نه د دې قطب شمالي پورې 90 هغه درجات دي، 90 دوایرې جوړ کړي. څو دوایرې جوړ کړي؟ 90 دوایر. او د قرنګي د دې خط استوا نه د قطب جنوبي پورې هم 90 دوایر فرض کړي دي. ټیک شو؟ دا په ځمکه پر لکه مثال پوله یې نه ده جوړه کړې، یا یې داسې کرښه پې نه ده راښکلې، خو فرض دي داسې مقرر کړي دي. پوه شوې؟ دې ټولو دې یو د مبدا د عرض البلدو چې ده دقې ته وایي خط استوا، او د باقي ټولو ته وایي خطوط د عرض البلد یا دوایر د عرض البلد. په دې باندې پوه شوې؟ بل د دې خط دا او دا ټوټل شوې څومره؟ 90 او 90 او یو دا 0 ده. دا خط استوا چې ده که نه دا 0 عرض البلد دی. د دې نه بعد 1 شروع کی 1 2 3 4 د 90 پورې، او د 1 2 3 د 90 پورې یو سره ده. ټوټل څومره شوې؟ 181. او دا 0 نه 90 خو دی 90 دی خو یو د 180 دی. او دا دغه مبدا ده، دغه 0 ده. دا هم ځان له یو کرښه ده، خو د هغه 0 نوم جوړ ورکړی. ټیک ده. د دې نه یو خوا 90 دی او بل خوا دی 90، دا یې منځ دی. پوه شوې؟ نو اوس بیا یې داسې چل کړی، اوس د دې دا طریقه وایو چې یاره 1 2 3 4 نو دا 1 دا کرښه چې دلته راښکلې ولې دلته راښکلې، په څه بنیاد دلته راښکلې، طریقه یې څه ده؟ پوه شوې؟ دقه هغه طریقه ذکر کوو. هغې ملګري ته ما وایي مې پیاز څه شی راله راوړه که نه، نو هغه په هغې باندې عملي بیا وباسو. بیا د دې 0 عرض البلد چې خط استوا ده د دې نه 23.45 23.45 چې کومه کرښه دلته راځي لکه دا زموږ سره کوره شوه که نه، دا پې شوه مثلا دا پې خط استوا راغله. پوه شوې بې؟ نو 1 2 3 4 دا هغه قطب شمالي،
او دا قطب جنوبی خوشی دین پا برا باندے 1 2 3 4 5 23.45 پا دی زی باندے چکم دائرہ تلی دا دقا شانتی پا 23.45 باندے شمال طرف جنوب طرف تم 23.45 جنوب طرف تم یو راغلے گا نو دیل دوی نوم ورکڑے دے خط سرطان خط سرطان او دیل نوم ورکڑے دے خط جدی بعضی کسانوی خط جدی دال شدوی جدی نے خط جدی ٹھیک شولا جدی پوشوی بی دیوز آگا تقسیم دا کر رہے عرض کی فرضی تقسیم دا کر رہے عرض کی دیلے ورکڑے خط سرطان دیلے ورکڑے دے خط جدی بیا دی زین بعد تلی دی 66.5 پا دی بانی چکم دائرہ تلی دا او دلتا بیا پا 66.5 پوشی بی یو دا نگورا دیتا بیا اغا خط دا منطقه باردہ یا اغا دائرہ دا منطقه باردہ ناغیر ہوتا ہے دیتا هم اغا دائرہ دا منطقه باردہ جنوبی اغا شمالی دا سدا جنوبی یو دا خط یو دا ٹوٹل غٹ خط دوائر بدی کی سو رشول 15 پوشوی بی دا قطب شو دام قطب شو دا 15 بی غٹ دوائر پا منس کی بکی بیا نورم دی لیکن چی دا 23.5 دے خود دورا بکی نورم پا منس کی دی گا نا دی دا خط دیتا خط سرطان ویلے دیتا خط جدی نومی والا ورکڑے پا دی 23.45 خاص طور دا خط دیتا خصوصی خط ولی ہوئی او دای دیسی ولی خاص خط جوڑ کرے دین اخکتا یا دین برے ولی جوڑا ہونا ٹھیک دا در دی دا پارا زمون دا نور چی دے گا نا دا نور دا دی پا ظاہر کی دا نور دا دی زمکی نگیر چا پیر زمون جو دا گور دا کاغذین راوخی جی دیسی لار چی گا نا خب پا واقعہ کی دیسی نا پا واقعہ کی دا زمک دا نور نسگی گی گر جا پیر گرسی نو که بادیو نظر سره ته واخلي چې نور د ځمکې نه څه کېږي ګیر جابر ګرځي دا نور چې دی نو د دې ځای نه شروع شي بس دقه علاقه ده دې علاقې نه ګیر جابر کېږي اخوا دې خوا نه شي پوه شوې